بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة حج مدنی صورت تے یا مکی صورت تے نزلت بعد النور او دا سورہ نور نورستو چکم دے نازل شوے دے نزول 103 نمبر دے. خود سورہ حج دا خصوصیات ندی چی پدے کے بعض آیاتون دا مدنی دی یعنی دا ہجرت نورستو نازل شوی دی، بعض آیاتون پدے کے مکی دی یعنی دا ہجرت نمخ کے نازل شوی دی، بعضی آیاتونه په دې کې د شپې نازل شوي دي، بعضی آیاتونه په کې د ورځې نازل شوي دي، بعضی آیاتونه په کې د جنگ په موقع باندې نازل شوي دي او بعضی آیاتونه په کې د صلح په موقع باندې نازل شوي دي، بعضی آیاتونه په دې کې ناسخ دي او بعضی آیاتونه په کې منسوخ دي، یعنی په دې کې هر قسمه آیاتونه شته دي. نو دې کې اختلاف چې دا مکی دی او مدنی دی، خدا راجح کول دی چې په دې کې بعضی آیاتونه مکی دي یعنی د هجرت نه مخکې نازل شوي دي او بعضی آیاتونه په دې کې مدني دي د هجرت نه وروسته نازل شوي دي. یا ایها الناس اے خلقو اتقو، یا ایها الناس اتقو اے خلقو او یریږئ ربکم د خپل ربنا. تقوا امام رازی رحمه الله فرمایي چې تقوا دې ته ویلی شي چې الله تعالی د کومو څیزونو حکم کړی دی او تاغه په ځای باندې راوړي او د کومو څیزونو نه منع کړی د هغې نه منع شي، دې ته تقوا ویلی شي. او بیا د تقوا خپل مراتب دي. بعض خلک هر مسلمان په دې اعتبار سره متقی دي چې د شرک نه بچ دی، چې کوم سړی د ځان د شرک نه بچ کی دا هم متقی دی، دا تقوا یو درجه ده. بعض خلک ځان د کبایرو نه بچ ساتي، د غټو ګناهونو نه، نو دته هم متقی ویلی شي، خدا د تقوا درجه د دې بلې درجې نه اوچته ده. بعضې خلک د صغایرو د وړو ګناهونو نه ځان بچ ساتي، نو دا هم متقي دي، یعنی د هر قسمه ګناه نه چې یو سړی خپل ځان بچ ساتي دته چې کوم دی متقي ویلی شي. نو الله تعالی فرمایي یا ایها الناس، یا ایها الناس اتقو، اے انسانانو تقوا اختیار کړئ یا ویریږئ ربکم د خپل ربنا. ان زلزلة الساعة شيء عظیم، بشک زلزله د قیامت یو لوی کار دی، یو عظیم چیز دی چې زلزله به د قیامت راشي. څنګه زلزله به وي؟ یوم په دغه ورځ باندې ترونها ته به ووینې هغې لره تذهلو چې غافل به شي یعنی هیر به کي کل مرضعة هر پی ورکوونکې زنانه عما هغه څه ارضعت چې دی ورته پی ورکي، یعنی خپل پی ورکوونکې زنانه دا به خپل پی رودونکي بچي هیر کی. وتضع او وبغورځي کل ذات حمل هر حامل زنانه حملها خپل حمل لره. دا دومره خطرناکه ورځ ده چې په دغه ورځ باندې کله دا زلزله راشي نو پی ورکوونکي زنانه چې دې ته دا بچي ډېر زیات خوږ وي، دا به د خپل بچی به د دې نه هیر شي د دې هیبت توجه. او کومو زنانو چې په خېټه باندې حملونه وي دغه ډېر هیبت توجه حملونه به وغورځي. نو دا زلزله به کله راځي؟ نو په دې کې بعضې مفسرین وایي چې دا زلزله حقیقتا ده او که نه دا کنایه ده د هیبت نه، یا خو دا مطلب دی چې دا زلزله به هم دقه شان زلزله راځي دا ځمکه به خوځېږي، او یا دا مطلب دی چې د قیامت په ورځ باندې به سختي دومره زیاته وي لکه څنګه سړي باندې په زلزله کې سختي وي نو دې نه زیاته سختي په قیامت کې وي. نو یو قول پکې د علقمه او د شعبي رحمه الله
او دا ابی بن کعب رضی الله عنه هغه وی چې دا به د قیامت نه مخکې دا زلزله راځي د قیامت نه مخکې شپږ علامات ذکر کړل چې دا شپږ علامات به د قیامت نه مخکې راځي قرب قیامت یعنی قیامت ته نږدې لومبنۍ علامت به دا وي چې دا ستوري به یو بل سره وجنګېږي دغه رنګې د نور به رڼا ختمه کړي دا بې رڼا شي او زلزله به راشي سمندر کې به اور ولګي او ځمکه او په ځمکه کې ورننوځي او دغه رنګ یو هوا ګرمه هوا به اوچلېږي په هغې سره به خلک مړه کېږي نو هغې وایي چې دا به د قیامت نه مخکې وي دویم قول پکې دا دی چې دا به بلکل د قیامت په ورځ باندې نفخه اوله لومبنۍ شپېلی چې کله اسرافیل علیه السلام پوکي نو مونږ ویلي چې دا شپېلی به د ړومبې چې کله اسرائیل علیه السلام دا شپېلی شروع کړي دا په دمه دمه خو دا چې څومره زیاتېږي په دومره به خلکو په دې زړونو باندې هیبت راځي اواز به درنیږي خلکو باندې به هیبت راځي نو دک ړومبنۍ شپېلی سره به دا زلزله راشي نور به چې کوم دی راوغورځېږي ستوري به راوغورځېږي اسمانونه به راوغورځېږي سمندرونو کې به اور ولګي د جمعې ورځ به وي او هر سړی به د خپل ځان مناسب یو کار لتلی وي څوک نوکر دی نوکرۍ لتلی وي څوک دکاندار دی دکاندارۍ لتلی وي په خپل کار کې به خلک مشغوله وي او دک شان یکدم به اواز شروع شي او دا اواز به ورو غټېږي او د خلکو په زړونو باندې به هیبت راځي نو د دې نه نفخه اوله مراد ده او دریم قول پکې دا دی چې نفخه ثانی یعنی دویمه شپېلی اسرافیل علیه السلام چې کله ړومبی شپېلی پوکي نو بس ټوله دنیا به ختم شي قیامت په واقع شي بیا د ړومبنۍ او د دویمې شپېلی په منځ کې 40 کاله د راجح قول مطابق دا فیصله به وي دا په فاصله به وي 40 کاله یعنی اسرافیل علیه السلام چې کله ړومبی شپېلی پوکي قیامت واقع شي هر څه ختم شي جبریل علیه السلام به ختم شي میکائیل علیه السلام به مړه شي ټولې فرشتې به ختم شي یو د الله تعالی ذات به باقي او دغه 40 کاله به الله رب العزت اعلان کوي لمن الملک اليوم د نننۍ ورځې بادشاه څوک 40 سال به الله رب العزت د خپل شان مطابق اعلان کوي هیڅوک په جواب نشي ورکولی لمن الملک اليوم د نننۍ ورځې بادشاه څوک دی اخره کې به الله رب العزت په خپله وفرمایي لله الواحد القهار د نننۍ ورځې بادشاه هغه دی چې هغه نن ډېر په قهر کې دی نو د ړومبنۍ شپېلی او د دویمې شپېلی په منځ کې به 40 کاله د راجح قول مطابق دا فیصله په فاصله به وي بیا چې کله دویمه شپېلی وویل شي نو بعضې مفسرین وایي چې دا زلزله په دویمه شپېلی کې واقع کېږي چې کله دویمه شپېلی وویل شي زلزله به چې کوم دی شروع شي او دا زلزله دا به دومره تیزه زلزله وي چې کومې زنانه حاملې وي نو هغوی به حملونه وغورځي چې کومې زنانه پی ورکوونکي بچو ته دا به د خپل پی ورکوونکي بچي هیر کړي د هیبت ته وایي نو دا درې واړه اقوال پکې چې کوم دی شته دی یا ایها الناس اتقوا اے انسانانو اے خلقو اتقوا او یریږئ ربکم د خپل ربنا ان زلزلة الساعة بشک زلزله د قیامت شیء عظیم یو لوی سیز دی یو لوی واقعه ده یوم په هغه ورځ باندې ترونها ته به ووینې هغې لره تذهلو چې غافله بشي یا هیر بکي کل مرضعة هر پی ورکوونکې زنانه عما هغه څه ارضعت چې دا ورته پی ورکوي عما هغه بچي ارضعت چې دا هغې ته پی ورکوي وتضوعو او ته به ووینې چې اوبه غورځي کل ذات حمل هر حامل زنانه حملها خپل حمل لره یا خدا تشبیه ده مطلب دا دی که چېرې په دغه موقع باندې حامل زنانه وي نو دا به خپل حمل وغورځي د قیامت او د زلزلې د هیبت د وجې نه او که په دغه موقع باندې بالفرض یو زنانه وي او د هغې سره بچي وي نو د بچي محبت ډېر زیات دی خو په دغه موقع باندې به دې ته خپل بچي نه یادو دا خپل بچي بهیر کړي نو دې تشبیه ورکړې ده او یا دا چې دې نه حقیقت مراد دی چې کومه زنانه حامله مړه وي نو الله تعالی په حال کې راپاسي دا به حامله وي او د دغې قیامت ته د زور د وجې نه د هیبت د وجې نه به حمل وغورځي یا کومه زنانه هغه خپل بچي له تی ورګي او په دې حالت کې مړه وي یعنی بچی ته پاتې شوي وي
نو په قیامت کې به الله تعالی په دغه حالت کې راپاسي نو په دغه د هیبت د وجې نه به د دې نه بیا د خپل بچي یري نو دواړه صورتونه پکې ممکن دي. کل ذات حمل حملها هر حامل زنانا حملها خپل حمل لرا وتر الناس سکارا او تبوینی خلق لرا نشا وتر الناس او تبوینی خلق لرا سکارا د نشې په حالت کې وما هم بسکارا او دوی بنوي په حالت د نشې کې دا خلق به داسې لکه څنګه نشیانو چې نشه کړي په خپل ځان نه پوهېږي نو د الله تعالی د هیبت د وجې نه د قیامت د هیبت د وجې نه به دا خلک داسې مدهوش وي چې ته به وایې چې دوی نشه کړې ده خو الله تعالی وي وما هم بسکارا او نه به وي دوی نشه ولکن عذاب الله شدید لیکن د الله تعالی عذاب هغه ډېر سخت دی یعنی د الله تعالی د عذاب د وجې نه به دا خلک نشه وي ومن الناس او بعضې د خلکو نه منها څوک دي یجادلو چې دی جګړه کوي فی الله د الله په حق باندې بعضې خلک داسې دي د الله په حق باندې جګړه کوي د الله تعالی په حق باندې مطلب دا د الله تعالی په صفاتو کې جګړه کوي د الله جل جلاله په ذات کې جګړه کوي د الله تعالی د پر شرک ثابتي نو دا خلک د الله تعالی په ذات کې جګړه کوي بغیر علم بغیر د علمنا علم ورسره نشته دي بغیر علم بلا دلیل څه دلیل ورسره نشته د الله تعالی سره په شرکت باندې د بوتان ورسره په خدای کې شریک کړي دي په دې ورسره هیڅ قسمه دلیل نشته دي بغیر علم د بغیر علم نه مراد بلا دلیل بغیر د دلیل نه د الله تعالی په ذات کې جګړه کوي ويتبع او د الله تعالی د پر څوک زوی ثابت دي څوک د الله تعالی د پر بیبي ثابت دي څوک فرشته ثابت دي چې دا فرشته د الله تعالی لونه دي دا ټول خبره بغیر د دلیل نه دي نو الله فرمایي ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه څوک دي یجادلو چې دی جګړه کوي فی الله د الله په حق لا بغیر علم بغیر د دلیل نه ويتبع او دی تابعداري کی کل شیطان مرید د هر شیطان سرکشا د هر سرکش شیطان تابعداري کوي یعنی د شیطان په خوخه باندې د شیطان په امر باندې دی دا خبرې کوي د شیطان په حکم سره دا خبرې کوي د الله تعالی سره شریک چکم دي ثابتي کتبه مقرر شوی ده علیه په د باندې چا باندې شیطان د باندې انه چې بېشکه هغه یعنې دا شیطان کتبه مقرر شوی ده علیه د په حق لا څوک چې د الله تعالی په حق کې جګړه کوي چې انه چې بېشکه هغه یعنی شیطان من تولاه څوک چې دی دوست اسادی دا شیطان دوست اسادی نو فانه بشک هغه یعنی شیطان یضله گمراهی دلرا ويهديه او لار خیدتا الى عذاب السعير د ور عذاب طرف ته دا شیطان دتا لار خي وي د شیطان مرګستیا مګوي او د الله تعالی د اولیاء مرګستیا وکي یا ایها الناس اے خلقو اتقو تاسو یریږئ ربکم د خپل ربنا ان زلزلة الساعة بشک زلزله د قیامت شیء عظیم یو لوی څیز دی یوم ترونها فکم ورځ چې ته به ووینې هغې لره تذهلو چې غافله به وي هیر بګي کل مرضعة هر پی ورکوونکې زنانه عما هغه څو ارضعت چې دا ورته پی ورکوي وتضوع او بغورځوي کل ذات حمل هر حامله زنانه حملها خپل حمل لره وتر الناس سکارا او تبویني خلکو لره سکارا په حالت ته نشه کې وما هم بسکارا او نه به وي دوی په حالت ته نشه کې ولکن عذاب الله شدید لیکن د الله تعالی عذاب ډیر سخت دی ومن الناس او بعض د خلقنا من ها سوق دی یجادل چې دی جګړه کوي فی الله د الله په حق لا بغیر علم بغیر د دلیلنا ويتبع دی تابعداري کی کل شیطان مرید د هر سه شیطان سرکشا کتبه مقرر شوی دا علیه بد باندې انه چې بشک هغه من تولاه چا چې اونیو دوست شیطان لرا من هغه څوک
تولاه چې وینیسو دوست شیطان لرا نو فانه بشک هغه ان دا شیطان یضله گمراهګی دلرا ويهديه او لار خی دلرا الى عذاب السعير عذاب د جهنم طرف ته. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.